یتولون الذین کفروا دوستانه بساتی کافرانو سرا. لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. قرآن دار د قرآن ترجمہ په پښتو او اردو دواړو کې سورۃ مائدہ 78 نمبر آیات نواله تر 83 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې وګورئ، بیا به سمجھ کې راځي. هر یو خبره به تاسو ته د قرآن نه په لفظي ترجمه سره په تصدیق سره خی. دا سوره خبرې چې مخې ته تاسو اورئ د دې ټولو صحیح طریقې سره په لفظي معنی دا به تاسو ته مخې ته خی. خو قرآن دا ویډیو دا درس دا تاسو تر اخره پورې او زما دا یقین دی چې ایمان پکې مسلمان یې زما ویډیو به ضرور لایک کوي او ضرور به شیر کوي. دا زما یقین دی. یو یهودیان دي، دویم مشرکان دي او دریم عیسایان دي. الله وی د مسلمان اول رنبنه دشمن دا یهود دي. یهودیان سو کسر نپری دي، هر وخت د مسلمان دشمنی کی اخته دي. دشمنان مسلمان ته تکلیف ورکولو کی، شر ورکولو کی، نقصان رسولو کی. یهودی د مسلمان اول دشمن دی. نن هم فلسطین کی اویا زره مسلمانان، زنانا، بچی، ماشومان، جماعتونه، مدرسی، کورونه، هر څه بازارونه ولا تس نس کړه. اوسم لا زړه یخ نه دی، ساړه شي نه دی. اول دشمن د مسلمان یهودی دی. دویم دشمن د مسلمان مشرک دی. مشرک چاته وي؟ هندو، بت مست، بت پرستا، لکه د هندوستان هندوان دي. دا د مسلمان سخت دشمن دی. او د یهودیانو مشرکانو مقابله کې عیسائی دی هم د مسلمان دشمن دی، لیکن د دې دواړو نه کم دی. او دین قبولولو کې، اسلام قبولولو کې د دې دواړو نه مسلمان ته زیات نږدې دی. یهودی لکه دعوت ورکوي دی نه مني، مشرک لکه دعوت ورکوي دی نه مني. عیسایانو کې ځای شته دی، دی دعوت مني، دی اسلام قبلي. ای ما ته وګوره، ما ته اوس شیر که اوس بیا به دې هېر شي. یاره خو ته څه کوې چې الله دی عمر زیات کا او الله دی فقر زیات کا او الله دی فتنو کې واچوا، نو بیا داسې وشو. عمر ډیر زیات شو، دا روزي به سترګو د پاسه پرتی وي د وجې د بوډاوالي. 1.5 کالو ته رسېدلی. بوډاوالی زیات شو او فقر زیات شو. د انی به اریان ناستو او فقر، فاقه او غربت کې سخت ترین مبتلا شو. او داسې فتنو کې اخته شو چې کله به بلار روانو نو ماشومانو به تنګه او زنانو سره به چیرخانی کوله، نو هغې به سپلو و په چپولو به یې وهل. داسې خیره دا د امام بیا لګي. نو کوم مقتدي چې خپل امام سره ناروا نقصان ورته رسی، نو بیا دا بد انجامي. او د دې په اخره کې مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې خبره کړله که نه، داسې چې ستاسو به ورته عقل اریان شي، ستاسو به د دین سره محبت پیدا شي، تاسو به خپل دشمن او خپل دوست وپېژنئ چې ستا دشمن څوک دی، ستا دوست څوک. خامخا بیا به مومي نږدې مسلمانانو ته مینا محبت کې، دوستانه کې. الذین قالون انا نصارا، هغه څوک چې وایي موږ عیسایان یو. ذالک دا ځکه بأن منهم یقینا بعضې د دې عیسایانو نه قسیسینا. ویډیو اخره پورې ګوره او لایک یې او شیر یې کوئ. اوس ګوره مخې ته داسې یو خبره ده که نه چې هغه خبره ډېره زبردسته خبره کړې ده. او د قرآن نه الله پاک فرمایي چې ستاسو دشمنان څوک دي. تا ته قرآن کې الله پاک ښایي چې ستا دشمن څوک دی. اخره پورې ویډیو ګوره او خلکو ته شیر کوئ. نو کله چې د حبشي بادشاه نجاشي او د نورو ملګرو عیسایانو قرآن واورېده، نو د دې سترګو نه اوښکې روان شو او دا سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. دی د الله کتاب او قرآن او کلام وپېژنده چې دا واقعي حق دی، نو دی ایمان راوړه. عیسایانو کې دا هغه خلکو چې دی د نبی علیه السلام رسالت ومنه، د قرآن حقانیت یې ومنه او د هغې اعتراف یې وکړه. نو الله ولا صفت قرآن کې ذکر کړ. داسې عیسایان شته، دا هم د مسلمان دشمن دی، خو د یهودي مقابله کې کم دی، د مشرک مقابله کې کم دی. که دعوت ولا ورکوي نو دعوت قبولولو ځای پکې شته.
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. خپلو مشرانو پسې ولی مزای داغي وجه ذکر کړي. فلعنت کړي شوی او کافران د بنی اسرائیلونه په جبا د داود علیه السلام او په جبا د عیسی علیه السلام. داود علیه السلام ورته هم خیره کړي وا، عیسی علیه السلام ورته هم خیره کړي وا. چاته چې د وخت پیغمبر خیرو کې نو دی ازاری شي. داود علیه السلام ورته خیرو کړان او الله دینه شادوغان جوړ کړو. حکم ورته دا شوی چې د خالی په ورځ بخکار نه کوي د مېو. نو دی حیلې شروع کړي ښکار یې وکړو. نو داود علیه السلام ورته خیرو کړه اللهم لعنهم واجعلهم آیه. ای الله بدی لعنتو کی او دی عبرت وګرځي. نو الله دینه شادوغان جوړ کړو. او عیسی علیه السلام نے مطالبه کړی و چې د اسمان نه دی دسترخوان راشي خوان. نو عیسی علیہ السلام دعا وکړه الله د اسمان نه دسترخوان راولېږي. دی انکار وکړو. نو عیسی علیہ السلام خیره وکړه چې الله دی په دې لعنت ولېږي لکه څنګه چې د خالی ورځ والو باندې لعنت کړو. نو دین الله خنزیران جوړ کړو. چاته چې کله خیره وشي نو دی ازلی بدبختی. د پیغمبر خیره دا بیا خامخا اثر کوي. دارنگی بخاری شریف کی حدیث راضی حضرت سعد رضی اللہ عنہ د کوفی امام عاملو او د هغه زمانی چې کوم عاملو دی به گورنرو دی به جماعت کی امامو دی به د وخت قاضیو د به جرګې فیصله کولی هر څه به کول. او حضرت عمر رضی اللہ عنہ د مدینی امیر او خلیفہ د وخت زمانه. د کوفی بعضی کسانو د حضرت سعد شکایت خط کې ولیکو چې د مانزه پابندی نه کوي، کله موس کوي او کله نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې معذور کو. او څه کسان ولیکل کوفی ته جلاړ شي معلوماتو کوي دا خط را لګل چاره لګل دي دا خبره رښتیا ده که دروغ دي. دې کسانو معلومات وکړل کوفه کې زی بزی هر جماعت نه رپورټ راغی چې عامل صحیح دی، خپل کار صحیح کوي، امامت صحیح کوي. یو سړی شکایتونه ډېر زیات وکړل چې دی پابندي نه کوي. نو حضرت سعد ورته خیره وکړه چې الله دی عمر زیات کا او الله دی فقر زیات کا او الله دی فتنو کې واچو. نو بیا داسې وشو. عمر ډېر زیات شو، دا روزي به سترګو د پاسه پرتی وي د وجې د بوډاوالي 1.5 کالو ته رسېدلی. بوډاوالی زیات شو او فقر زیات شو. د انی به اریان ناستو او فقر فاقه او غربت کې سخت ترین مبتلا شو. او داسې فتنو کې اخته شو چې کله به بلار روانو نو ماشومانو به تنګه او زنانو سره به چیرخانی کول نو هغې به سپلو و په چپولو به یې وهل. داسې خیره دا د امام بیا لګي. نو کوم مقتدی چې خپل امام سره ناروا نقصان ورته رسی نو بیا دا بد انجامي. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. فلعنت کړي شو کافران د بني اسرائیلو په جبه د داود علیه السلام او په جبه د عیسی ابن مریم علیه السلام. خیره ورته وشوه نو ازلی بدبخته شو. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دا زکا چې وو نافرمانه او حد نه تېروتونکي وو. کانوا لا یتناهون عن منکر. یو بل به یې نه منع کو د بدونه فعلوه کو به یې هغې لره. پخپله به یې بد کول، نور به یې د بدونه نه منع کول. لبئس ما کانوا یفعلون. ډېر بدو هغه چې دي کم کارونه کول. ترا کثیرا منهم ویني به ته زیات د دینا یتولون الذین کفروا دوستانه بساتی کافرانو سره. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. ډیر بد دی هغه چې مخکې ولېږه دی لره نفسونو د دي. ان سخط الله علیهم. دا چې خفه شو الله په دي، غصه شو الله په دي. وفي العذاب هم خالدون. او عذاب کې به همیشه مبتلا وي. چانه چې الله خفه شي او الله دې غصه شي نو دې
همیشه جهنمی شو، عذاب کې اخته شو. ولو كانوا يؤمنون بالله کچرت دی ایمان راوړې وي په الله والنبي او پیغمبر علیہ السلام وما انزل الیه او په قران متخذوهم اولیاء او نوې نسل دی لرا دوستان. کچرت دی منافقانو بېمانو الله منی پوخ ایمان راوړې وي، نبی علیہ السلام منی ایمان راوړې وي او قران حقانیت صداقت دی منلې وي او اغیارو کافرو سره دوستانه نه وي ساتلې. ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن زیاد دینا ما تون کی حکم د الله لرا. لتجدن اشد الناس عداوه تخویف دنیوی خامخا بیا عمومی زیاد سخت د خلقنا په دشمنی کې للذین آمنوا د پاره د ایمان والو. د مسلمان سخت ترین دشمن څوک دی؟ الیهود یهودیان والذین اشرکوا مشرکان ولتجدن اقربهم مودتا خامخا مبیبا زیاد نزدی مسلمان تا مودتا منا محبت کی للذین آمنوا مؤمنانو تا الذین هغسو قالو چوی انا نصارا من عیسایانیو. یو یهودیان دی، دویم مشرکان دی او دریم عیسایان دی. الله وی د مسلمان اول رنبنه دشمن دا یهود دی. یهودیان سو کسر نپری دی، هر وقت د مسلمان دشمنی کی اخته دی. دشمنان مسلمان ته تکلیف ورکولو کی، شر ورکولو کی، نقصان رسولو کی. یهودی د مسلمان اول دشمن دی. نن هم فلسطین کی اویا زره مسلمانان، زنانا، بچی، ماشومان، جماعتونه، مدرسی، کورونه، هر څه بازارونه ولا تس نس کړه. اوسم لا زړی یخ نه دی، ساړه شي نه دی. اول دشمن د مسلمان یهودی دی. دویم دشمن د مسلمان مشرک دی. مشرک چاته وي؟ هندو، بت مست، بت پرستا، لکه د هندوستان هندوان دی. دا د مسلمان سخت دشمن دی. او د یهودیانو مشرکانو مقابله کې عیسائی دی هم د مسلمان دشمن دی، لیکن د دې دواړو نه کم دی. او دین قبولولو کې، اسلام قبولولو کې د دې دواړو نه مسلمان ته زیات نږدې دی. یهودی لکه دعوت ورکوي دی نه مني، مشرک لکه دعوت ورکوي دی نه مني. عیسایانو کې ځای شته دی، دی دعوت مني، دی اسلام قبلي. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود خامخا بیا بمومی سخت خلقنا دشمنی کی مومنانو تا یهودیان والذین اشرکوا او مشرکان ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا خامخا بیا بمومی نزدی مسلمانانو تا مینا محبت کی دوستانه کی الذین قالون انا نصارا هغسوک چوی من عیسایانیو ذالک دا زکا بأن منهم یقینا بازی د دی عیسایانونا قسیسینا لوی علما دی ورهبانا صوفیان دی درویشان دی وانهم لا یستکبرون او داسی دی چلوی نکی تکبر نکی. او کلچی واوری قرآن ترانو ویني ماستر کی ددی بهی کی بعد اوخنا مما عرفو من الحق زکا چی دیو پی جند حق لرا یقولون دیوی ربنا ای زمنگ ربا آمنا من ایمان روڑو فاکتبنا مع الشاہدین اولی کی من سردا موحدیننا. مدینی تنزدی حبشوا کلچی نبی علیہ السلام دعوت ورکو او دا خبر د حبشی عیسایانو ته ورسید او بعضی صحابه تلاړل او معلومات دی عیسایانو کو. نو کله چې د حبشي بادشاه نجاشي او د نور ملګرو عیسایانو قرآن واورید نو د دې سترګو نه اوښکې روان شو او دا سترګې د اوښکو نه ډکې شوې.
دی د الله کتاب او قرآن او کلام وپېژندو چې دا واقعي حق دی نو دی ایمان راوړو. عیسایانو کې دا هغه خلکو چې دی د نبی علیه السلام رسالت اومنه د قرآن حقانیت یې اومنه او د هغې اعتراف یې وکړو نو الله ولا صفت قرآن کې ذکر کړ. ذالک بانهم منهم قسیسین. قسیسین دا د قسیس نه ده. قسیس وی رئیس النصارى فی العلم تا عیسایانو کې لوی عالم لوی پادری لوی پوپ د چرچ مشر او رهبان دا د راهب جمع ده. تارک الدنیا صوفی درویش چې دنیا یې نه پکار آخرت ته ترغیب او رغبت کوي او د دنیا نه زاهدي. نو دی عیسایانو کې بعضی داسې مولیان او صوفیان تارک الدنیا درویش چې هغې لوی نه کوله تکبر نه کو او چې کله د هغې مخې ته د الله د قرآن تلاوت وشو نو د هغې سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او هغې ایمان راوړو. واذا سمعوا کله چې دی واورېده ما انزل الی الرسول قرآن هغه چې رالیږلی شوی پیغمبر ته یعنې قرآن یې واورېده ترا ویني به ته اعینهم سترګې د دي تفیضو بهیږي به من الدمع د اوښکو نه مما د وجې د هغې عرفو چې دی وپېژنده من الحق حق یقولون نو دی وویل ربنا آمنا اے زمونږ ربه مونږ ایمان راوړه فاکتبنا مع الشاهدین ولیکې مونږ سره د موحدینو مونږ ستا قرآن واورېده ومنه تسلیم که مونږ ایمان راوړه. داسې عیسایان شته دا هم د مسلمان دشمن دی خو د یهودي مقابله کې کم دی د مشرک مقابله کې کم دی که دعوت والا ورکوي نو دعوت قبولولو ځای پکې شته. لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. لائک کیا او شیئر کیا د الله د رضا دپاره. زمونږه هر ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه د علما بیان اذان منځ د دین خبرې د الله او د الله د رسول د رضامندۍ خبرې زمونږه دا ویډیوګانې د قرآن د درس د ترجمې ویډیوګانې دا شیر کې خلکو په سره چې خلکو ته ورسي نه خلک په سبسکرایب کی لایک په کی خلک په بیا ګوري مونږ او تاسو ته اجر ملوي مونږ بودی مونږ تاسو ته اجر ملوي مونږ په قبرونو کې مونږ تاسو ته اجر ملوي او هغه د ګډېدو ویډیوګانې او هغه د غانو او هغه د غلطو خبرو ویډیوګانې مشیر کوي او ملایک کوي. زما طرف نه تاسو ته دا درخواست دی کني تاسو به قبرونو کې او تاسو ته به د هغې ګناه ملويږي چا چې جوړې کړي دا ته به هم ګناه ملويږي بیا میټاولی نه شي او بیا په ډېر افسوس کوي خو بیا به کار به دنه شوي. वो जमा तरफ ना जो हम डॉक्टर गुल रहमान कराची लांडी तोहिदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद. चा पस खबर मकवाए यो आलिम पस खबर मकवाए पर इच्छा पस खबर मका सर चा पस खबर खपल द दिन वीडियो गाने जोड़ो है. अस्सलाम वालेकुम.